جی محترم اوریدونکو ستړي مشئ ماسپښین مو په خیر. د سونو اف ام ریډیو نتورک په خبر د سټوډیوز نن نیغ په نیغه پروګرام د تاسو आवाज او زم خسته رامان امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړی. نن د زیارت ورځ ده د هجری کال 1416 د شوال المکرم د میاشتې اتلسمه د بکرمی کال 2001 اتیا د بیساک د میاشتې دریمه او د عیسوي کال 2015 د اپریل د میاشتې اولسمه نیټه ده. زموږ تاسو ملګرتیا تر 4 بجو پورې د پدې سات کې مونږ نن خبره اترې کوو د کنزیومر رائټس کمیشن متعلق. څنګه چې ما تاسو ته ویل چې نن به مونږ سره په دې پروګرام کې د متعلقه ادارې د اهم عہدیدار خبره اترې کوي او تاسو پورې خپل احساسات او جذبات دررسي. یقینا چې زموږ بنیادی مقصد هم د دې پروګرام دا دی چې تاسو مونږ سره خپل احساسات او جذبات څرګند کړئ. 524143 زموږ د ټلیفون شمیره ده. 09 د پیښور ایریا کوډ دی. که تاسو د پیښور نه بهر یا د خپل موبایل نه ټلیفون کوئ نو عموم کولی شئ دې نه علاوه مونږ سره چې کم دی د خپل متعلقه علاقونه چې کم ایریا کوډ دی هغه هم ډایل کولی شئ. نو تاسو احساسات او جذبات زموږ د پروګرام اهمه برخه ده او دغه ټول احساسات او جذبات به مونږ د پروګرام برخه کوو. د ټلیفون په لیکه به متعلقه عہدیدار چې کم دی مونږ سره شرکت کوي او تاسو پورې به دغه خپل احساسات دررسئ. او یقینا چې څنګه مونږ سره د دې وړومبۍ ګنټه کې تاسو خپل شکایتونه احساسات او جذبات څرګند کوم دغه شانتې به اوس مونږ راتلونکي وخت دپاره هم کوو. 52544143 زموږ د ټلیفون شمیره او 09 د پیښور ایریا کوډ. خیبر پښتونخوا د کنزیومر رائټس چې کوم دا کمیشن دی د دې د تحفظ دپاره یقینا چې دا ډېر اهم دی او د دې د اهمیت اندازه د دې نه لګېدی شي چې د امروزه په بنیاد باندې چې کوم څیزونه مونږ اخلو نو د هغې په معیار کې څه قسم له مسله راتلو په بنیاد باندې مونږ نیغ په نیغه چې کوم دی کار اسانولی شو دغه مشکلات مونږ ته اسانېدی شي. بهرحال راځو نو دې وخت کې مونږ سره جمیل خان صاحب موجود دی کوم چې کنزیومر پروټیکشن کمیشن کې د ډایرکټر په حیث باندې خپل خدمات ترسره کوي. جمیل خان صاحب تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مهرباني د وخت راکولو. تاسو ته چې مهرباني چې تاسو دې پروګرام ته موږ راوستو. جمیل خان صاحب ډېره مهرباني چې تاسو مونږ سره شریک شوئ. لومبې خو ظاهره خبره چې مونږ وړاندې په دې باندې پروګرام کړی دی خو ماهرین دا وایي چې د ریډیو اوریدونکي په هر سیکنډ کې په لکونو کې بدلیږي. نو ظاهره خبره چې دې وخت کې به مونږ نور نوي خلک اوري نو د کمیشن متعلق که مختصر خبر وشي نو بیا به پې نوره خبره کوو. جی دا په دې صوبه کې د کنزیومر ایکټ په نوم باندې یو قانون پاس شوی دی چې د هغې مقصد دا دی چې هغه هر یو کس چې د چا د جیب نه پیسې په یو شیز باندې ولګېدلې هغه شی چې د هغې معیار مطابق وي چې څه په هغه شي باندې لیکلي وي د هغې په ډبي باندې لیکلي وي د هغې قیمت پې موجود وي د هغې وزن پې موجود وي چې هغه شیزونه هغې مطابق وي او د د جیب نه پې پیسې تللی وي نو دا بیا یو کنزیومر کهلاویږي او د یو کنزیومر حیثیت دته میلو شي. نو په هغې کې چې بیا د سره څه 19-20 هیر پیر وشي نو بیا چې کم دی قانون به کم کنزیومر ایکټ چې کم قانون دی هغه به په حرکت کې راځي او دا کنزیومر د هغې کنزیومر قانون مطابق د دې شي خپل تپوس او خپل حق پوښتنه کولی شي. بالکل سید جمیل صاحب اوس دا راته ووایي چې موجوده وخت کې پروګرس څه دی جی؟ موجوده پروګرس دا دی چې زمونږ په ټوله صوبه کې د کنزیومر عدالتونه فعال دي. هلته پوره ججان ناست دي. د کنزیومر په حقله باندې چې کومره کیسونه راځي مونږ له په مختلف په KPK کې چې چېرته ضلع دا ډسټرکټ دی هغې کې دفترې موجود دي. هلته د اسسټنټ ډایرکټر په موجودګۍ کې سټاف چې کم دی هغه ناست وي. مارکیټ ته وځي په مارکیټ کې که د کنزیومر سره ریلیټډ څه نا انصافي وګوري نو هغه نوٹ کی په هغې باندې کیس جوړ کی یا په هغه ټایم جرمانه کی که کیس پې جوړ کی عدالت ته ولګي نو هغه ټایم کنزیومر ته انصاف میلو شي. نو په دې ټایم باندې صوبه کې بالکل ټیک ټاک کار روان دی. 99% خلکو ته پکې ریلیف روان دی. کنزیومر خوشحاله دی خو صرف خبره دا ده چې کنزیومر ته اویرنس نشته دی. کنزیومر ته په خپل حقوق پاره کې معلومات بالکل اس قسمه نشته. کنزیومر که چرته شاپینګ کوي رسید نه آلی که کنزیومر چرته استحصال وشي نو هغه سره خپل جنگ جګړه کوي خو زموږ دفتر ته نه راځي او نه زموږ د دفتر معلومات هغه سره شته او نه د قانون معلومات شته هغه سره. بالکل صحیح ده. جمیل صاحب عمومي طور باندې خلک په دې وجه باندې هم عاري دي د سرکاري دفترونو چې وي په دې کاروایي نه کېږي. نو ستاسو اداره او د نورو په نسبت باندې لکه څه تاسو یونیکنس دی انفرادیت دی یا ځانګړتیا ده چې په بنیاد تاسو وایي چې که تاسو ته راشي نو تاسو ورته دا طریقې کار جوړ کړی دی په صحیح مشروطي خطوطو باندې یا ساینسي خطوطو باندې چې هغې تاسو پورې رسد څنګه ممکن کولی شي په اسانۍ سره او بیا تاسو د هغه شکایت ازاله په کومه طریقه کوئ جي؟
د دې چې موږ سره بې انتها مثالونه موجود دي، په 100 کې مثالونه موجود دي چې کنزیومر راغلی دی او کنزیومر ته په منټونو کې په ګنټو کې د هغې ریمیډي میلاو شوی ده. بعض اوقات صرف د موږ د یو ټلیفون کولو نه هغه ته ریمیډي میلاو شي، هغه ته د هغه علاج د هغه چې کوم استحصال وي دا کم زیاتې شي هغه ته په هغه ګنټو کې میلاو شي چې صرف موږ ته هغه شکایت په ریټن کې راکړي او موږ کس ته فون وکړو چې یاره دا ستا خلاف شکایت راغلی دی، زموږ یا ټیم درځي یا ته دفتر له راشه یا په تا باندې موږ کیس جوړو، نو هغه ټیم وایي چې دا سړی موږ ته واپس راولېږه چې د څه مسله ده موږ به انشاءالله حل کړو. په دې اختر کې چې دا روژه تېره شوله موږ له به تقریبا 8-10 درزیانو خلاف کمپلین راغلی چې یاره مونږ کپړې ورکړې وې، مونږ ته تاریخ کې چینجز اوس راکوي یا مونږ ته پیسې مونږ نه زیاتې غواړي یا مونږ له کپړې راکړي دي د هغې په سلایي کې مسله ده او هغه اوس اختر را روان دی، مونږ ته وایي چې دا اوس زه نشم کولی. تاسو به یقین نه کوئ ښایسته رحمان صاحب چې هغې ته مونږ صرف کال کړی دی او د هغې هغه کپړې واپس اخیستې شوي دي او هغې ته یې په ګنټه ورځ دوه کې هغه کپړې واپس ورکړي د هغې هغه سنوايي شوې ده. جی بالکل صحیح ده. یقینا چې په دې حواله باندې خو خپل هم ځاني د دې ګوایم او دا چې کوم دی په دې تر اوسه پورې چې کوم پروګرس دی جمیل صاحب نو هغه په کوم مت کې دی او څومره حده پورې شوی دی؟ مطلب دا دی چې اوس تر اوسه پورې څومره سلسله روانه ده د کمیشن د قیام د مودې نه پس؟ د کمیشن د مودې نه پس اصل کې زمونږ د دې هره میاشت په هره ضلع کې د دې یو پروګرس ریویو میټینګ کیږي چې تاسو په دې ټوله میاشت کې څومره کیسونه راغلل، څومره تاسو ته کنزیومر په خپل دفتر ته راغلو، څومره په ټلیفون باندې کاروایانې وشوي، څومره د ټلیفون په لارې باندې تاسو ته خلکو خپل کمپلینونه ولیکل. بل زمونږ سټیزن پورټل دی چې هغه یو ایمیل سرویس دی چې په هغې باندې تاسو خپل یو کمپلین مونږ ته را رسولی شئ. عوامي اختیار دی د هغې دپاره یو پورټل جوړ شوی دی په کمپیوټر باندې د وزیر اعلی په پیج باندې چې په هغې کې تاسو خپل کمپلین لانچ کوي او هغه مونږ سره ریلیټډ هغه مونږ ته فارورډ کیږي. د ډي سی په پیج باندې چې کوم دی تاسو خپل کمپلین لانچ کولی شئ چې هغه ریلیټډ مونږ سره نو مونږ ته به راځي، مونږ به حل درکو او مونږ به په هغې کې ټایم لاین لیکلی وي چې دا به په ویدن 3 ډیز کې دا به ویدن 5 ډیز کې به تاسو له د دې ریزلټ میلاویږي. نو د هر طرف نه او د ډیرو لارو د طرف نه زمونږ طرف له ستاسو پونچ کې دی شي بشرطې دا چې تاسو وغواړئ چې مونږ ته خپل هغه فریاد یا خپل زیاتی چې تاسو سره شوي یا ناانصافي چې هغه راورسوئ. جی بالکل یقینا چې همداسې ده او تر اوسه پورې چې کومې فیصلې شوي دي نو په هغې کې څه ریشو د صارفینو د اطمینان چې هغې څومره حده پورې مطمئن پاتې شوي دي که عدالت ته سلسله تللې ده او عدالت ته څومره کیسونه تللي دي تر اوسه پورې دا کنزیومر کورټس ته؟ کیسونه چې 100% کیسونه چې څومره تللي دي د هغې ټولو باقاعده د کنزیومر په حق کې فیصله شوې ده. هغه کس جرمانه شوی دی په مغه ټیم کې په عدالت کې جرمانه جمع کړې ده، په مغه ټیم کې کنزیومر ته کس د هغې حق والی شوي، په مغه ټیم کې د هغې حق په عدالت کې د عدالت نه وتونه مخکې هغه ته ادا کړی شوی دی او هغه د هغه ځینه باقاعده په خوشحالۍ باندې د تعریف نه بعد بهر وتی دی. جی بالکل صحیح ده. جمیل صاحب ماشاءالله نن اواز ډیر بزیدار راځي، اسه ګرمي د ماویل کې دي شي اواز په ټلیفون لاین وینو بیا ډیر مسله به او ځوان شوی ښه زما اواز اسیم لاوډ دی او زه چې په کم ځای کې ناسم دی کې بالکل ایکو کریټ کیږي جی تاسو لپاره. ماشاءالله زبردست ډیر ښکلې طریقې سره تاسو اواز را روان دی. بهر جمیل صاحب دا راته وایي چې چونکې د پروګرس خو مونږ خبره وکړه نو اوس دې وخت کې چې کم کنزیومر کورټس دي نو دا چې کم دی دا په هره ضلع کې دا بحال دي که نه؟ مطلب دا چې مخصوص ضلعو کې دي کنزیومر کورټس صرف پېښور کې دي؟ دا په ټول 35 ضلعې دي په دې ټوله صوبه کې او په 27 ضلعو کې دا فعال دي سروای د مرج مونږ چې ورته فاټا به ویل د هغې کې نه دي فعال. د هغې چې کوم عدالتونه دي د هغې سره نږدې ایډجسنټ چې کومه ضلع وي لکه د مومندو والا به 400 کې د هغې عدالت کې د هغې کاروایانې کیږي. داسې د پاړه چینار او کورمې والا چې کم دی د هغې په هنګو کې چې کم عدالت لګي هلته د هغې کاروایانې کیږي. داسې که د وزیرستان دی د هغې په بنو کې او داسې که ساوت وزیرستان دی د هغې په ټانګ کې عدالت دی نو دا د هغې سره هغه نږدې ترین ضلع ده چې هلته د دې دا کیسونه او دا کاروایانې د هغې هلته کیدی شي جي او کیږي هم جي. بالکل صحیح ده. ډیره زیاته مهرباني. زه دا وایم که نه جي بعض ټایم خلکو ته لږ ابهام وي چې یاره کم سروسز وفاق سره تړلي، صوبایي حکومت سره تړلي، عامو پرایویټ کمپنو سره تړلي، کمې کمپنۍ ملټي نیشنل که لوکل، نو زه یم چې لږ دا ورته واضح کړئ چې کم سروسز متعلق یا کمو کمپنیانو یا کم پروډکټس متعلق چې کم دی تاسو کنزیومر ته دغه سهولت ورکوئ. مونږ سره هغه هر یو شي په دې کیس کې چې تا سره انصافي وشي هغه تړلی دی چې هغې دفتر
پاغه صوبه کې پاغه ډیسټریکټ کې موجود وي چې د ډیسټریکټ نه بهر نه وي ځکه چې بعض اوقات د ډیسټریکټ نه بهر شي اسلام آباد کې افیس وي دلته هیڅ کار نه وي تا آنلاین یو شیر غوښتي وي نو هغه لکه موږ نوټس ورکو کار څو ورکو هغه زموږ د کې پی کې د هغه نه بهر دی نو هغه ته بیا نه هغه ته پولیس دی نه هغه ته که خط لاړ شي نو هغه پروا نه کوي ځکه چې شی آنلاین وي داغه پکې ستاوان نه وي داغه سګیریدل نه وي داغه دفتر ته پکې ستنګول بندول پکې نه وي نو هغه ارس شی چې داغه دفتر په دې صوبه کې موجودي په غزيله کې موجودي بهشک په ضلع کې د نه په صوبه کې چې موجود وي زموږ عدالت چې هغه ته سمن ولېږي نو د هغه سمن په مطابق باندې باقاعده چې کم دی هغه دفتر والا په دې کې بخامخه که په یو تاریخ کې را نشي نو په دویم تاریخ کې به پولیس هغه دفتر نه هغه کس خامخا بای فورس براغوختي وي او د دې کنزیومر سنوي او د دې نه انصاف چې کم د غلبه ورکولو کې هغه پیش وي بالکل صحیح ده ډیره زیاته مهرباني جمیل صاحب که څه پیغام تاسو ورکول غواړي اوریدونکو ته نور کولې شي جی بس زما دی اوریدونکو ته دا پیغام دی چې تاسو کنزیومر یې تاسو د جیب نه پیسې تاسو د خپل حقوق د پاره دا چې کم شیم اخلي یا کم سرویسز تاسو اخلي داغي پورا چان بین کوي کپاغي کې تاسو هر قسمه نه انصافي کیږي داغي د پاره تاسو دا یو قانون موجود دی چې اغي کې تاسو ته بددید د پاره ډیر زیات کویک او ډیر زر انصاف په ملاويږي او دا تاسو د یو پریکټیکل ټیسټ کیس د پاس د پاره خیر د یو ځل ټیسټ کوي تاسو ته ان شاء الله پته ولګي او دا تاسو ته بددي قانون کلا او خایستواله به ښکارا شي ان شاء الله بالکل صحیح ده ډیره زیاته مهرباني جمیل صاحب مونږ ته د وخت راکولو مینه جی ثانک یو مهرباني جی او یقینا چې مونږ سره اوس اوریدونکو هم شرکت کولی شي په 524143 باندې 09 د پیښور ایریا کوډ د تاسو د پیښور نه بهر یا د خپل موبایل نه ټلیفون کوي نو بیا ور سره ایریا کوډ خامخا ډایل کوي نیکست کالر به مونږ اوس اورو چې مونږ سره سوق دي کم زنه دي او سویل غواړي السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام رحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوق جناب حکم زینا ابو زیاد خبر کوم د شپکا درنه جی ابو زیاد صاحب سبب ویل غواړي خبره خدا ته چې د جمیل څخه ډېر خسته خبره وکړي جی جی او هغه په اردو کې یو متل دی چې دور کې ډول سہانے ہوتے ہیں جی 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 دا لکه دا کوم روزمره سامان چې خلک اخلي کنه لکه غوښه شو چینی شو دغه شو دا هم یو کنزیومر کنه چې اخلي جی 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 بالکل صحیح نو آیا د دې سبب دي چې دغه قیمت دی مستقل طور باندې مستحکم کی بالکل مستحکم کې دي شيخواغي د قیمت خبره نه کوي اې د معیار خبره کوي چې غیر معیاري چیز د لچادر کو نو به تاسو داسې کولې شي او دا خبره ټیک ده چې دا مونږ د معیار قیمت سره تړلې شو چې غیر معیاري وخه په زیات قیمت باندې راکې نو بالکل د خلاف شکایتونه کې دي چې مستقل بنیادونو باندې د وخه د قیمت مسله حل کیږي خو چې خلک د دې خلاف ودرېږي یو بل نه کې څه تزلمه جی جی زه په دې هاي زموږ سفر هاي سکول کې کوم دې زه دا د ریټایرډ پرسن چې کوم دې ممبر یم جی جی نو زه لاړم ما یو سره راغم هغه یو لکه وته چې ما دې د کتابونه ورنه کوي نو هغه ماسه وته چې موږ سره د لسم د کې سره یو کتاب راغلی دی صحیح نو موږ سره تعداد چې کوم دې 36 دې نو موږ یو کتاب راغلی دی سره موږ څه کوو موږ نیم کتابونه راکړي دي او نیم نشته دی صحیح دا دی نو خو دا دی چې آیا کال چې رقم دغه راځي نو دا لکه اسناسي کړي سر بس کوي بالکل ٹھیک ده انا دا خبره ده چې تاسو چې کوم دی دا کوم ممبرشپ پی ټی سی ده کنه جی جی پیرنټ ټیچر کمیونټي نو دې په پکې په آی کې دا راځي نه موږ سره فنډ نه موږ پیسې راکوي او نه پی ټی سی راکوي او زموږ دغه حال دی چې الکا ضرورت کتابونه موږ په تعلیمي کال څنګه شروع کوو بالکل همداسې ده کوي نو زموږ وزیر اعلی صاحب وایي چې موږ سره 158 ارب سرپلس پرتی دي صحیح دا سرپلس به موږ د خلکو ګوري چې دا سرپلس دی بس صحیح بالکل دا د طالب علمانو د زندګۍ سره لوبي کوي بالکل همداسې ده دې بس تاسو ته دا دغه وکړه ډېر مننه تاسو هم دغه نو خدای دې وکړي چې زموږ په دې عوام باندې خدای په خپل خدای دې 300% چې کوم دې د ممبرانو لپاره دغه زیاتې بالکل خپل مطلب دا چې ځان د لپاره قانون سازي برابر کوي خو د نورو لپاره نشي کولای او نه پکې حزب اختلاف شو نه پکې حزب اقتدار ټول یو رنګ دی له دې چې زموږ لپاره زیات دي نو ولې په دې غریبانو باندې چې دا به مکوي
یا خو بیخي وایي بس پرېږدی او څنګه ورېږالی صاحب چې کوم دی دا خو ځانه به برسې جوړ کړي وګړم ویډیو په منځ کې مونږ اسم دی یقینا چې همداسې د بهرحال ډېره مهرباني چې موږ سره شریک شوي تاسو خپل احساسات او جذبات هم څرګند کړه نیکسټ کالر به اورو چې موږ سره څوک دی او کوم ځای نه دی السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله رحمان صاحب څنګه خیر دی جی الحمدلله څوک خبرې کوي او کوم ځای نه جنرال ګل خبرې کوم محمد جلیل جی جناب څه به ویل غواړئ رحمان صاحب دا مې ویلي چې لاول خو مونږ دغه خو لاول خو د حکومت نه تپوس پکار دی چې ته د عوام خپل حق ولې نه ورکوې مونږ بار خلک به څه راکړي چې نه راکړي نو بار به څه راکړي یقینا چې همداسې ده دا موږ سره دغه وکړئ تاسو سپاره مې جمع کړئ دا وکړئ هغه وکړئ دلته شمشیر مې ورکړئ لس روپۍ ورکړئ والله موږ دفتر ګمنډې والې 200-500 روپۍ چا په دفتر کې ولګولې چا 500 ولګولې چا 200 ولګولې ډېړي ولګولې چا ته 2 ورځې ډېړي خزا کړه نه هغه شمشیر نه رالي نه هغه 10 روپۍ رالي هغه خو څه کې جادي نظیر پیسې به شل کال نه راځي هغه هم سکای لاله کړ بالکل صحیح یعنی مطلب دا چې تاسو ته نه ګیلمن یې په دی حواله ها نو ګیلمن ځکه چې بل ته یو ګوته دي چې تا ته به څلور راګرځي مطلب دا دی ته خپل حق راکړه مطلب دا دی اقبال موږ چا ته لانجه وکړو ته د نه شو هغه ته پرېږدي ته د خپل خوراک وکړه بالکل همداسې ده چې دا خپل حق ادا شي نو عموم کافیه ده پورې کار اسانه دي شي زه لاړم مطلب دا ما 2 ورځې ډېړیم خزا کړم مطلب دا زه 1200 مطلب دا دې کې رسخه کې منډه دې کې دفتر دی مطلب دا زه یو نه 200 روپۍ را لاړې 2 ورځې ډېړي خزا شول مطلب دا نه هغه 10 روپۍ راته ملاوي شي نه ته شمشیر نه ملاوي شي مطلب دا او ویډیو په ډېر کار شوی چې مطلب دا یو لک پاره چا جمع کړی نو چا به دوی چې ته خزانه تلاړي بالکل صحیح یقینا چې همداسې ده ډېره مهرباني چې تاسو موږ سره شریک شوي خپل احساسات هم څرګند کړه 5254 زموږ د ټلیفون شمیره دریم کالر اولو چې څوک دی موږ سره حکم ځای نه دی السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام څوک جناب حکم ځای نه आवाज هم کټ کیږي جی دوباره وایي मोहम्मद जिले ने सो खबर कवी जी ابراهیم کنه جی جی رحیم صاحب څه به ویل غواړئ دا غواړم د مخکې چې کوم دا تاسو راغوښته او دا ټلیفون باندې هغه چې دا کوم خبرې کولې دا کومه محکمه او دا کوم ځای ته چې سړي ضرورت شي دی وکړي چې ګوري دا بالکل جی دا کنزیومر پروټیکشن کمیشن دی یعنی مطلب دا دی چې د صارفینو د تحفظ لپاره یو کمیشن جوړ دی نو اغي چې کوم دی تاسو ور سره نیخ باندې غرابه کولی شو دا په هر ضلع کې موجود دی ټیک شو چې ډیره مهرباني چې تاسو موږ سره شریک شوي ول احساسات هم څرګند ک 524143 زموږ د ټلیفون شمیره 09 د پیښور ایریا کوډ نیکسټ کالر اور السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ څوک جناب حکم زینا عارف خان دا سره مخاطب دی تا کان مهرباني عارف خان صاحب چې موږ سره شریک شوي جی عارف صاحب څنګه له خسر رحمان وای سي تم خده الحمدلله د کنزیومر رائټ کمیشن نه خبر وای کنه بالکل جی آی پی خبرې وکي جی جی ډاکټر جمیل خان خبرې وکي جی جی خبرې وي ماته یو داسې یو حاکم دو او حقیقت هم دی جی جی یو وړاندې داسې یو وکیل ته بیانوم جی جی یو سړی د کور رنگ کړو ناغه رنگ کې مسله راغلی و صحیح ناغه چې رنگ ولا روغ ته چیر دا رنگ تاسو نه کړي جی جی او ما په دوه تاوان بي سي پی ولګیدو تا دا رنگ ماته سیونه کو ناغه رنگ والا سره بل لار نه واغه ارس په پلیستر والا باندې ورواجو چیر ما خو رنگ سی کړي دی خو دې پلیستر سینې شي صحیح پلیستر والے چې روغ ته هغه سره بل لار نه واغه یاره ما پلیستر سی کړي خو دې ګلکار چې کم دی کنه دیوالي سینې دیوالي صحیح ګلکار روغ وختو ګلکار والے سره بل لار نه واغه یاره دا مزدور پوښي خواري نه کړی هغه مساله کې ډېر وبنه ویاچولې ٹھیک شو اصل کې د خبرې مطلب مې دا دی چې موږ دلته کوم شی باندې اول خو غور او فکر زموږ شتانه کنه کدلته زموږه کا ډي سي دی کا اي سي دی کا کمشنر دی کنه اول خو خبرو ته موږ پام کوو نه او که پام کوو کنه موږ چې کوم صحیح خلک چې کوم دي کنه صحیح خلک نه دي خو هغه خلک چې کوم ځان ته تکړه خلک وي زوره ور وي کنه چې کوم ناروا کوي دغه د خلکو مخنیوي موږ نه کوو چې کله موږ هلي ځلي وکړو او دغه چیک بیلنس وکړو نو موږ لکه د واړه خلک رانیسو که نه اوس لکه د خبرې مقصد مې دا دی چې یو ګجر له ته ورشي یا یو دکاندار پې ورله ورشي او هغه ته وایي چې ته دا پې ارزان خرڅوه نو هغه وایي چې یاره زه پې څنګه ارزان خرڅ کړم ما ته کل ګران دي ما ته بوره ګرانه ده ما ته غنم ګران دي ما ته فصل ګران دی
زه وایم د خبرې مقصد مې دا دی اخترخمان صاحب جی جی چې د هرې خبرې د هر کار دپاره یو ذهن د خلکو جوړول دي او د هغې دپاره لکه داسې یو شیز پکار دی که نه چې هغه ته کم از کم چې کومه زراعت دي یا هغه ته چې کوم وسایل دي هغه ته چې کومه یو شی داسې استعمال کې را رواني او د هغې نه وروستو چې کوم نچوړ جوړېږي نو د هغه نچوړ نه مخکې چې کومې خبرې اترې پکار دا چې د هغې مونږ فکر وکړو اوس یو سړي ته مونږ یو شی ټارګېټ کړو په ټارګېټ باندې خو مسله نه حل کېږي که نه مونږ پکار ده چې ګجر باندې زور یوازې نشو وروړی یا مونږ په یو دکاندار باندې یوازې زور نشو وروړی چې دا دکاندار دا کومه سودا وروړي د ښار نه نو پکار دا چې دغه ته مونږ لکه چیک بیلنس وکړو دا کوم چې دلته نشي سامانونه دي یا منشیات دی یا سمنګلینګ دی که نه اوس وړو وړو خبرو پسې مونږ کلیو ته ځو چېرې دې چرس خرڅوي دې نشه کوي دې تماشه کوي دې غلط کار کوي خو چې کوم کارخانه د مرکز دی د دې چې کوم جړله ده مونږ هغه پرېښې ده یقینا چې همداسې ده او دا کارخانې چې بندې شي بیا به مسله حل شي. ډېره مهرباني عارف خان صاحب ډېره د پتې خبره مو وکړه چې همدې سره د پروګرام وخت هم سرته رسي. تل ښه د باد او بریالي اوسئ.